أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم جاهد الكفار جهادك كافر سرا والمنافقين او منافقان سرا واغلظ غلظة دا ضد رأفتن لکه څنګه چې رأفتن د الله صفت رؤوف مینا کون کې نرمي کون کې نو امدارنګ سختیو کا چا سره منافقینو سره علیهم باغوی باندې مأواهم دې کې بعد منفسرینو اختلاف ته چرتم چې تاسو تفصیل کې دا آیات پڑھاوي چې آیا د دې نه مراد دا کفارو سره چې ذکر شوی دی دا صرف په جهاد کې ایک عام حالاتو کې هم کوم حالاتو کې به موږ د سره سختی کوو کوم حالاتو کې به موږ د سره سختی بنه کوو دې باندې به اختلاف دی نو چې کومه خبره کې اختلاف پیدا وشي او موږ ته د صحابه کرامو د بیا درې کردارونه پیدا وشي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم راي ملاو شي دا سي یا د نور خلقو نو هغه کې تاسو به شدت مکوئ چې کوم باندې تاسو اعتماد پیدا وشي بس هغه باندې به عمل کوئ صرف دومره تاسو کوئ چې آیا د خبرو کې اختلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبره سره رسیږي یا د صحابه کرامو په بنیاد باندې دا خبره موجوده ده او کنه ده نو چې صحابي او عمل ته ملاو شي او تا هغه باندې عمل وکړو ته خرابېږي نه دوه کېږي بنا بیا الله فرمایي ومأواهم او زید دوی جهنم ده وبئس المصير او ډېر خراب زید د ورتلو یحلفون دی قسمونه خوري بالله تعالی تعالی باندې ما قالو چې دین دی ویلي کوم خبره چې دی باندې ثابت وا او دا غرنګ یو واقعیا هم شته ده هغه واقعیا داسې وا چې زید بن ارقم فرمایي چې ما عبد الله ابن ابي څخه خبره واوریدل او زور کوټه و عمر نکم وا نما دا خبر خپل تر توکلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې عبد الله ابن ابي داسې وای بدی خپل انصار او ته ان مکی مدینه ولا خلق ته چې تاسو ته ولې پیسې امداد ورکوي او موږ چې واپس مدینه ته لاړ شو موږ عزتمن خلک یو د عزت خلک موږ وباسو او کته تاسو ته امداد نه ورکوي نو دی بنا کام شي ودی موږ ته مدینه پریدي چنانچه ما دا خبر خپل تر توکل او زما تر دا خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم توکل رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد الله ابن ابي او داغه ملګری او خپل او پښتنه ته وکړه چې تاسو دا خبره کړې ده ای قسمونه وکړو موږ نه کړې نو هغه خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قسمونه باندې اعتماد وکړو او د بچی باره کې هغه ویلي چې تا دروغ ویلي نو هغه بچی ډېر خپاو او جړلې او تر مرته ویلي چې ګوره تا ما ته د خبره وکړه چې زه هم شرمنده کړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خفه کړو بار بیا د آیتونو نازل شو نو چې کله دا آیتونو نازل شول نو بیا هغه بچی فرمایي چې بیا الله تعالی مطمئن کړم او ما ته ډېر زیات اطمینان شو په دې خبره باندې چې الله تعالی زما بارکم دا خبره قران کریم کې کړې یحلفون ذی قسمنا قری بالله فلا تعالی باندې ما قالو چې دین دی ویلی لقد بدا کی سرا قالو دی ویلی دا کلمۃ الکفر خبره د کفر دې د خبره خو د کفر د ځکه چې توای پیغمبر سره امداد مکوا او دا ځان ته عزتمند وای او هغه ته عزت درجه نه ور کوي وکفروا او دوی کفر وکړو بعد اسلامهم رسل اسلام د دوی نه یعنی اسلام د راوړلو نه وهم او دوی اراده کړې و به ما د اغه لم ینالو چې هغه ته دوی اون رسیدل هغه ورته ملاو نشول هغه چې شو چې کله تبوک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راتلو نو دوی منصبه جوړ کړل چې دا بونګ لار کې وژنو او دولس کسانه ورته لار کې یو عادي کې کېنول چې دغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی هغه خبر کو او هغه لار بدل کړل او هغه اراده کړو همدار نور مکوکم د بار اراده کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مرګ وما نقموا او دوی بدل وانه غستو د بل شي انتقام نه غستو بلکې الا مگر انداشي اغناهم الله الله تعالی مالداری کړیو دوی ورسوله او داغه د پیغمبر الله او د الله پیغمبر دی مالداری کړیو نو پیغمبر خو مالدار کول نشي کولای الله کوي ان د پیغمبر داراتل او دی باندې ایمان راوړل او د مدینه کې چې کوم اغي مسکن جوړ کو دا د پر ذریعہ جوړ شو د مالداری او الله تعالی ټول مدینه د ټول اسلامي ریاست مرکز وګرځاو
او دی الله تعالی دومره مالداري کو د غنیمتونو او د مالفه او د نور شیونو چې بیا په مدینه کې دا سکونه جګړه ته بچا مال ورکول من فضله د خپل فضلنا فإن يتوب بس کچری دوی توبه واسي یکو خیرن نو دا بشي خدا دوی د پاره لهم دوی د پاره یکو نو وی به خیرن بهتره لهم دوی د پاره وإن يتولوا او کچری دوی مخواړي يعذبهم الله عذاب ورکی الله تعالی دوی ته عذابا عذاب الیما دردناک فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم او نشته دوی د پاره فی الارض پسمکه کې من ولی سوک دوست ولا نصیر او نسوک مدد کوونکې ومنهم ذن ذوینا من اغسوک دی عهد الله چې وعده کړی د الله تعالی سره لئن کشری اتانا تراکم غتا الله تعالی سره مخکې خپل شرط یې خو ده چې کته مونږ تراکی من فضله د خپل فضلنا لنصدقنا نخامخ مونږ به صدقه ورکو بیا به مونږ ستا په لار کې مال ورکو کچری تیرا کې الله ولنكونن او شب منغا من الصالحين دنيکو خلقنا دنيکاننا فلما بهر کلا آتاهم چې ورکړه الله تعالی دوی ته من فضله د خپل فضلنا بخلوا دوی بیا بخل وکړو شومتیا وکړه به پاغي وتولوا او دوی مخواړو وهم او دوی معرضون هم دا غرنګي مخ اړون کې دي هر وخت مخکې دوی مخ اړول دي او سیم واړو بیا به ماړي دا دوی کار دي چې دوی اعتراض کوي فعاقبهم بس دوی انجام د دوی نفاق نه نفاق یعنی دوی پسې دغه نفاق ورپسې شولو په تعاقب کې شو چسپا کړي شو عمده قرنګي وي د ټولې معنی صحیح نفاق نه منافقت فی قلوبهم د دې بزرونو کې الی یوم تر هغه ورځې پورې یلقونه چې دوی به ملاویږي هغه ورځې سره ملاقات وکړي د دوی هغه ورځې سره بما په سبب ده هغه اغلبو چې دوی مخالفت وکړو الله تعالی ما وعده او د هغه وعده چې کوم کړي و دوی سره هغه دوی چې کوم وعده کړي و هغه سره وبما كانوا په سبب د دې چې و دوی یکذبون چې دروغ به ویلي نو نفاق په دې باندې کې سپاشو منافقت نه بده خلاصي گینا الله وته د توفیق هم نه ور کوي دغه د مخالفت کو د الله او د الله رسول سره د وعده کولو علم یعلمو آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله تعالی یعلمو پوهیږي سرهم په پټه د دوی ونجواهم نجوا اصل کې پټي مشورې ته ویل کیږي د دې هغه په پټو مشورو وان الله بشک الله تعالی علام الغیوب هغه پوهیږي خبر ده په غیب باندې نوم کې غلطی کیدل شي کتاب کی تاریخ کی غلطی کیدل شي د ساده د پرنټینګ کی غلطی لکه اول دماغ سبق شروع کو دا کوم آیات چې مادل ته ویلي او ابن سبیل عدل ته غلط لیکل شوی نو ماته اندازو چې دا ټکی غلط ته نو ما قران کریم کې ولیدو چې هغه صحیح څنګه بهرحال نو دا ټول غلطیان کېدل شي په دې ټول شنو کې خو دې کې غلطی نشي کېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د بدر صحابي باره کې خبره کړې وي او هغه بیا صحیح ثابت نشي بیان کې لکه موږ کله چې ترجمه تي زوایو نو په زوار زیر زبر کې غلطی کیږي بار الذين كسان يلمسون چغي الزام لګي ملامتیا لګي المطوعين فاغو خلق باندې چغه خوشحالي سره زکات یا صدقه ور کوي ومن تطوع امانه تفشي وا په خوشحالي سره نیکی کول نو دا هغه مالداري خلقو چې کوم به پیسې ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا د تبوک په موقع کې لکه د عبدالرحمن ابن عوف یا مثلا همدغه عثمان رضی الله تعالی عنہ نو بیا ودی پر ټوکی کولې چې دا وګور او ریا کوي وغیرہ وغیرہ من المؤمنین مؤمنان ته فی الصدقات فصدقوا کی والذین اغا کسان لا یجدون چې هغه نمومي ان مالدار پریم ټوکی کولې او هغه خلکو پرې هم چې هغه نمومي الا مگر مومي جهدهم کوشش خپل هغه کوشش د دې باره کې واقع ما تاسو بیان کړی و چې هغه صرف هغه څو کجوري مزدوري باندې وګټلې بیا هغه مزدوري هغه کجوري د الله پر رضا کې ورکړي همدارنګه صحابه کرام هغه کردار دای درو پیسې خو نه وي مزدوري به کوله هغه د الله رضا کې ورکوله به ودی ور پورې خندلې فیسخرون نبذو ټوکی کوي مسخره کوي منهم دا غوي پورې سخر الله نو ټوکی بو کې الله تعالی منهم دا غوي پورې معنی څه دا مطلب څه بدل بو کې الله تعالی دوی ته د دوی دا ټوک پورې په سوره متوففین کې آیت نمبر 34 سوره متوففین آیت نمبر 3 درشم کې
الله فرمای فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون نن ورځ به مؤمنان چې کوم دي کافرو پورې او خاندي خندا بو کی الله په بدلو کی دوی ته ولهم اودید پارا عذاب د علیم دردناک استغفر كتبخنا او غواړي لهم دوی د پارا او لا تستغفر كتبخنا او نه غواړي لهم دوی د پارا ان تستغفر کثیر د بخنا او غواړي لهم دوی د پارا 70 مره او یا ذلا او یا کرتهم فلن يغفر الله نشربهم بخنون کلا تعالی دوی تا کا یا کرته او غواړي بیا ملا دوی د بخنه نه کوي لهم دوی د پارا ذالک دا بانهم ذک چې دوی کفروا انکار وکړو بالله د الله تعالی نه د الله تعالی باندې د ایمان نه ورسولي او دغه پیغمبرنا والله ولا تعالی لا يهدي القوم الفاسقين لا رنخي فاسق قوم ته هدایت نه کوي فاسق قوم ته فرحا خوشال شو المخلفون اغورست پاتشوی بمقعدهم فخپل ورست پات کی دو باندې پناس دی خپل باندې ورست پاتیم شو جهاد نه او بیا خپل په ورست پات کی دو خوشاله هم دي خلاف رسول الله ورست د پیغمبرنا یا په خلاف یا لفظی معنا په مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خاصه بهتره معنا ورستنی ده وکرهو او دی بدغنا اندا چی یجاهدو دی جهادو کی بی اموالهم قل مالون سرا وانفسهم قل زانون سرا فی سبیل الله د الله بلارکی وقالوا دی او لا تنفروا موزی تاسو لا نشی تاسو فی الحر بجګړه کې لا نشی تاسو بجګړه کې په ګرمي کې حر ګرمي ته ویل کیږي فی الحر په ګرمي کې ځکه چې دا موسم د ګرمي وړ زیات قل دورته اوغیا نار جهنم اور د جهنم اشد ډیر سخت حرن په ګرمۍ کې ان کته دنیا د ګرمۍ نه ځان بچکې jihad نه ډډه کوي نو د جهنم ګرمۍ ډیره زیاته سخت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ده چې د دنیا اور دا کوم چې موږ سامان وغیرہ په بلو یا په پرچخانو کې دا د جهنم او یایمه حصہ ده یعنی د جهنم اور بدنا 70 درجه زیات ګرم یلا د تاسو بچ کی نو دا صرف د نور ګرمي ده او بیا دا ګرمي فليضحكوا لو كانوا يفقهون کاش دوی پوهشي دوی پوه دے کاش کی دوی پوه دے فليضحكوا قليلا بس او دی خان دی لغون دی لګ دی او خان دی ځکه چې دنیا زندگی خو لګا وليبكوا كثيرا او دی جړه دیو کی ډیر ډیر ځکه چې ورستو انجام د دې خراب دی جزاء اند بدلدا بما دهغا کانو چې دوی یکسبون چې دوی بکول گناهونه فإن بس کچری رجاکا واپس کیتا الله ولا تعالی اند د جهاد نشوندے الا طائفه یوډلی طرف تا منهم ذوینا فاستاذنوک ندوی اجازت غواړی تا نه للخروج د وتل د پاره د جګړې وتل د جګړې د پاره فقل نو تورته اویا لن تخرجوا تاسو بنوزی اچری بنوزی تاسو ما یا ما سرا ابدا همیشه تاسو باندې ما سرا جهاد ته وتل بندي ولن تقاتلوا او چربهم تاسو جګړه نشي کوله ما یا ما سرا ان زما په ملګرتي کې عدوون په دشمنانو سرا چربهم تاسو ما سرا په دشمنانو ان زما دشمنانو په مقابله کې جګړه همت بلا تاسو نه درکې او نه بز تاسو اجازه کوم انکم بشکتاسو رضیتم تاسو خوشحال شوي راضي شوي بالقعود پکیناستلو باندې اول مره اول ذلی هغه وخت ضرورت زیات او تپات شوي فقعدوا بس کینه تاسو مع الخالفین نورستو خپل کور ولو سرا کینه خذ سرا کینه زنانه سرا ولا تصلي او تمزمکوا علی احد په هیڅ یو کس باندې منهم د دوینا ما ته چکل مرشي دا منافقین ابدا همیشه ولا تقم او تمودرګ علی قبره دا په قبر باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوران کې پښوند کې عبد الله ابن ابي مرشو چې کله دې مرشو دا غزوه مسلمانو او دا مسلمان هم او ډېر مخلص مسلمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکور تلاړو او توف ارض وکړو چې یا رسول الله ما تخپل قمیص هم راکا او راشه زماده پلار جنازه هم وکا رسول الله صلی الله علیه وسلم قمیص هم ورکړو او لاړو با یو روایت کې دا دی جنازه شوی او د اودري قبر ته هغه روایت کې دام دی چې د راوښتو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاړې مبارکي دغه په جسم باندې مخل شروع کړ چې الله تعالی د سزا ورنکي دغه چې د بچي او دغه مخلص او پیغمبر اسلام غمدغه رحمت للعالمین خدا ډېر کمزور روایت ده او دا بل روایت په بخاری کې ده
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو کمیس هم ورکو او د جنازه هم وکړه کله چې د جنازه کوله نو عمر رضی الله عنه ته ارسال کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جنازه بنه کړي لکه د منافق ته دشمن دی ولې د جنازه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه منع کړو او جنازه وکړه او بیا ویلي چې ما ته الله اختیار راکړی دی پیغمبر اسلام فرمایل الله اختیار راکړی دی چې زدي ته معافي غواړم او کنه غواړم نو الله او یا کرتی ویلي دي زبد او یا او کرد نه هم زیاته د پاره معافي غواړم الله تعالی نه کچره زما معافي د په حقیقت قبول شي چنانچه الله تعالی دا آیتونه نازل کړ شي نه بیا باندې جنازه کوي او نه بده ته معافي غواړي او نه بل کافر باندې کی جگہ ته معلومي هغه لپاره د بخنه دعا بنه کوي کدا کفر غخ کاری انهم بشکدوی کفروا دی کفر کړو بالله تعالی تعالی نا ورسولی او دغه پیغمبرنا وماتو او دی مرشی وی دی وهم فاسقون او دا سه حال کی چې دی نافرمانو ولا تعجبك حیران دي نکیتا اموالهم مالون دوی ولا اولادهم اولاد دوی څرته کې چې تعجب ذکر راشي د اغید مالداری او یا د اغید خوبصورتی خبرې بیا یعنی د دې د ډیره مالداری او د دې د ډیره خوبصورتی یا د دې نور صفاتونه دا د په حیرانی کې وانه شي انما بشک خبره دا دبل نه دا یرید الله اراده لري الله تعالی اندا چې يعذبهم سزا ور کی دوی ته بها وجد دې ان د دې د منافقت یا د دې مالونه په دنیا کې وتزهق او عذب انفسهم اغساغان د دوی وهم او دوی کافرون کافر وی و اذا هر کلا انزلت نازل شي سورۃ یو سورۃ اندا چې امنو تاسو ایمان راوړی بالله بلا تعالی باندې وجاهدوا او جهاد کوي مع رسوله په ملګرتیا د پیغمبر کې استاذنک نو اجازت غواړی تا نه اول الطول هغه مالدار خلک خاوند مالداري منهم د دوینا وقالو او دی وای زرنا چې موږ پرېږدا نكون چې شومږه مال قاعدين هغه ناس تو خلق سره موږ پرېږدا موږ ولې بیا به jihad او باسي موږ پرېږدا چې کینو ردودي خوشاله شول خوشاله دي دوی به انزک چې دوی یکون شي مال خوالف ورست پاتې کیدون کو سره د ورستونو خلقنا وتبعا او قد ته اشاره ده وتبعا او مهر او هل شو على قلوبهم د دې بزرګ باندې فهم بذو لا يفقهون نبويږي لكن الرسول لیکن پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین واغسان امنوا چې ایمان راوړل دي ما هو د پیغمبر سره جاهدوا جهاد وکړو باموالهم قل مالون سره وانفسهم وقل ځانون سره واولئک هم دغه خلق دي لهم چې دوی د پار الخيرات دوی د پار نیکیانی دي دوی د پار خېګړې دي دوی د پار خیر ده د خیر جمع ده واولئک هم دغه کسان هم المفلحون هم دوی به کامیابی اعد الله تیار کړل دی الله تعالی لهم دې لپاره جنات جنتنا تجري روان بوي من تحت الانهار دا غلاند نهرونه خالدین همیشه بوي فيها باغې کې ذالک الفوز العظیم او دا ډېر لوی کامیابی ده الله دې موږ تاسو نصیب کړي وجاء اورغل المعذرون اغه حذر کون کی بهانه کون کی بهانچیان من الاعراب ذکلنا نږدې باندچیان سده پارا لیؤذنا دې پارا چې ته اجازت ورکي لهم دوی ته لیؤذنا دې پارا چې ته اجازت ورکي دوی ته وقعدا او کیناست دوی الذين اغسان کذبوا چې هغه دروغجن کړي او دروغ نسبت کړي او الله تعالی دا ورسوله او دغه پیغمبر دا سيصيبو زرد چې وبرسيږي الذين او کسانو ته کفروا چې هغه کفر کړي او کافران دي منهم د دوینا عذاب علیم دردناک ليس نشتا على الضعفاء بكمزور خلق باندې ولا على المرضى او نه په بیمارانو باندې ولا على الذين او نه په هغه خلق باندې ان نشتا ملامتیا نشتا بوج نشتا سزا لا يجدون شنمو بي اوي ما هغه شي ينفقون شغ خرج کی حرج سغنا دوی باندې ګنا نشتا کمزور دي مریض دي یا د لارې خرج نمومي سفر سوارلی وغیرہ اذا هر کلا نصحو چکل دوی خیر خواهی کوي لله د الله د پاره یعنی د دې پزړه کې د الله مخالفت نه د الله د پاره دوی پزړه کې خیر وي ورسولي او دغه پیغمبر د پاره ما علی المحسنین نشته پنه کان نکي کون کو باندې من سبیل څه الزام څه کوي هغه باندې ته د الله تعالی طرفنا پیټه نشته کو ځغانی کی کون کوي
والله ولا تعالی غفور معافی کون کرے رحیم او مهربان دے ولا علی الذین او نشته ده گناہ په هغه خلق باندې اذا هر کلا ما چې هغه اتاو کا راشیتا تا هر کلا چې وی راشیتا تا لتحملهم چې تسورلی ور کدوی تا د دوی د سوارلو بندوبس وکا قلتا نتا ورته اویلی لا اجدو جزنم مما نشته ما سرا ما هغه شی احملکم جز سوارل کما تاسو علیه باغ باندې با یو صحابي راغلو هغه پیغمبر اسلام ته ولې ما تم سورلی بندوبست وکا پیغمبر اسلام ته نشته دومره وسایل چرته دي نو هغه وجړ په شغا شو چې زه وفات شم د جهاد نه تولوا نو دوی واپس شول واعینهم او سترګې د دوی تفید روان شوي من الدمع اوخکی هدا چړه د زړه د وچنا د خفغان د وچنا حزنا وجد غمنا الله یجدو دا چې دوی نمومي ما هغه شی ينفقون چې دوی خرج کی ان سوارلی به واخلي یا غلار سفر ځان ته برابر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلار کې چې کله د تبوک ته روانو بلار کې دا خبر او کړله چې هغه کسان چې مدینه کې دي هغه تاسو سره په اجر کې برابر دي نو چا پښتنه وکړه چې یا رسول الله هغه مدینه کې پاتې دي موږ سره نه دي وای هغه خلک چې هغه مجبوری زستاسو سره دراوتونه بند کړی دي ایثار کړی دي هغه مجبوری نه وای نو اوس به تاسو سره راوتی وای نو دې لپاره اجرونه مغه دي چې کم تاسو ته پاره دي انما بشکا السبيل غنا على الذين فاغوا خلق دا يستاذنوا کا چې اجازه غواړي تانا وهم او حال دا چې دوی اغنیا او مالدار دي وسی وسشتا او بیا هم نزیجهاتا رضو دی خوشحال شول بان پدی وجه چې یکونو جشی دوی مال خوالفی زنانو سرا خذ سرکینی باغی خوشحال دی وتبعا او الله مهر لګولده او مهر لګولده الله ولا تعالی علی قلوبهم باغی بزرون باندې فهم بذو لا يعلمون نپویږي یعتذرون بهانه کوي الیکم تاسو ته اذا هر کلا رجعتم چې تاسو واپس شوي الیهم دوی طرف ته قل دور ته وایا لا تعتذروا بهانه مکوي لن نؤمنا مونږ به چری اونمنو یقین بو نکو لکم تاسو په خبرو قد پتا کی سرا نبأنا الله خبر را کړه دې مونږ تعالی من اخبارکم تاسو د حالاتنا تاسو د حالاتونو موږ الله خبر کړی چې تاسو منافقان یې وسير الله او ابغوري الله تعالی عملکم تاسو عمل ورسوله او دا هغه پیغمبر یعنی ابغوري الله او دا الله رسول تاسو عمل پته وګولږي چې منافقان یې کنه یې ثم بیا تردون تاسو واپس کړل شي الی عالم الغیب هغه چا طرف ته چې هغه پوی د غیب باندې او شهادتي او بخکارو باندې فینبئکم بیا هغه خبر در کی تاسو ته بما فاغس کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکاو سيحلفون زرد چې دوی به قسمونه خوري بالله په الله باندې لکم تاسو د پاره یعنی تاسو په وړاندې اذن قلبتم ارکل چې تاسو واپس شوي الیهم دوی طرف ته صد پاره لتعرضوا چې تاسو مخ واړوي انهم د دوینا یعنی تاسو دوی ته څه ونه وایي د یریږي چې موږ ته سزا را نکي فعارضوا نمخواړوي عنهم د دوینا انهم بشکدوی رجس ناپاک دي ګنددي دا ګنده ومأواهم او زید دوی جهنم ده جزاء بدلدا بما كانوا يكسبون فاغا بما بسبب داغا كانوا جودوی يكسبون چې کول وي یحلفون دوی قسمونه خوري لکم تاسو د پاره لتردو د پاره چې تاسو خوشاله شي عنهم د دوینا فان تردو بیا کچری دوی راضی کی تاسو یا که تاسو خوشاله شي عنهم د دوینا فان الله بس بشکل تعالی لا يرضى نخوشاليږي عن القوم الفاسقين دا هغه قوم نه چې دا فرمانوي دا فرمان قوم نه فلا ناراضي کیږي الاعراب اغکلی ولا اشد ډیر سختی کفرن په کفر کې ونفاقا او په نفاق کې منافقت کې باندچیان واجدروا او ډیر لایق دي الله يعلمو چې نه پوهیږي دوی حدود په احکاماتو ما اغا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی علی رسولی په خپل پیغمبر باندې والله او الله تعالی علیم په هده حکیم خاوند حکمت ولده ومن الاعراب او ذن ذکل ولونا من اغذب دی یتخذو جاغی نسی ان خیال کئی ما ينفقو اغذب دوی خرج کئی مغرمن تاوان یعنی ور کئی خدا داسی گنی لکه چې دی باندې تاوانی دا زکات
او بدلال کې نور مصارف ويتربص او دوی انتظار کوي بكم پتا سباندي الدوائر گردش د زمانه چې دا غوز ګټه کوي او هغه وخت بکله راځي چې دا مسلمانان شکست وکړي او دا ناکام شي او بیا موږ په دې باندې غالب شو او موږ بیا کافر سره ملګری شو علیهم بدوی باندې دائرۃ السوء په دې باندې گردش د زمانه ده کم السوء هغه بد یعنی په دې باندې هغه بد حال ده او سمرا غلی دی او بیا په دې باندې راځي والله ولا تعالی سميع او اذن کده علیم او په ده ومن الاعراب او ذن ذکل ولونا من اغسوک دی یؤمنو چې ایمان راوړي ده ایمان راوړي بالله تعالی تعالی باندې والیوم الاخر پرد اخرت باندې ويتخذو او دوی جوړ کی یا غنی ما هغه ينفقو چې دی خرج کوي صد پارا قرباتن د ذریعہ د قربت عند الله الله سرا وصلوات الرسول او دعاګان د پیغمبر درود د پیغمبر یعنی دعاګان د پیغمبر الا خبردار انها بشک خبردار دا قربتن چې نزدېکت لهم دوی د پاره الله تعالی نو کو یعنی تاسو خرج کوئ د پاره چې الله او د الله پیغمبر تاسو ته نږدې شي نو الله اعلان کوي تاسو ته چې الله تاسو ته نږدې شوی دی الله دې تاسو سره شي لهم دوی د پاره سيدخلهم زد چې دوی به داخل کی الله تعالی الله ولا تعالی فی رحمته په خپل مهرباني کې ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی والسابقون اغه مخکیدون کی وړاندې کیدون کی الاولون اغړم بني من المهاجرین د مهاجرون والانصار او د انصارنا مکی ولا والذین او خلق اتبعوهم چې غي پیروي کړي وا به احسان پنیکي کولو کې رضی الله رضی شوی دی الله تعالی عنهم د دوینا وردو او دویهم رضی شول عنه د الله نا وعد او تیار کړی دی الله تعالی لهم دوی لپاره جنات باغونه تجری چې بهیږي به تحتها لاندې د اغینا الانهار نهرنا خالدین همیشه بوي فيها باغ کې ابدا همیشه ذالک عمدا الفوز العظیم دا کامیابی د ډېر لویا وممن حولکم او اغا چې غیر چاپیر دستا سنا من الاعراب اغا کل ولونا منافقان دي ومن اهل المدینه او د مدینه ولونا او مردو اغي کلک دي علی النفاق په نفاق باندې تمرد نرمی ته وای ملایم ته ویل کیږي او دا هغه شاخ ته ویل کیږي چې کم شاخ باندې پانی نه وي یا هغه ماشوم چې هغه بالغ شوی وي خو ګیرو بریتونه نه وي یعنی دی خالص شوی دی په نفاق باندې د هر نور ایمان او د نور هغه شیونه نه چې الله تعالی دې ته حکم ورکړل لا تعلمهم تاسو دوی نه پیژنئ لا تعلمهم تاسو نه پیژنئ دوی نحنو مونږه نعلمهم دوی پیژنو سنعذبهم زرد چې مونږه عذاب ورکو دوی ته مرتين البقره ثم بیا يردون دی واپس کړل شي الى عذاب عظیم عذاب لوی تا واخرون او ذن نور دا نور کسان هغه څلور کسانو او دا څلور په حقیقت کې و کسانو ادریو کې سال تعالی بلا بیان کړی دا او دا څلور کې سال تعالی بلا بیان کړی دا بده کې دا څلور کسان ابو لبابا او د ملګری وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلل او به ورته وو الی ارجو کو چې یا رسول الله مونږ په نتلو کې بهانه نه جوړو مونږ غلطی کړی دا او پړي ځان سره راوړیو او د مدینه ستنو پورې خپل ځانونه اوتړل چې مونږ هغه وخت پورې ځانونه نه خلاصو چې تا مونږ ته پورې معافي نه کړی چنانچه هغه یو شپه ورځ غالبا ادمره تړلیو به الله تعالی ته معافي وکړه او هغه خلاص کړ واخرون او ذن نور اعترفوا چې هغه اعتراف کوي بذنوبهم د خپل ګناهونو خلطو عملا چې کومنا ګډوډ شوی او عمل د دوی صالحا سنیک واخر او نور سیئا بد نیک وبت نه ګډوډ شو ځکه چې نه لاړو دا بدو او خو مخلص صحابه کرامو ناغه نکیوا اصل الله نذیر چلا تعالی اندا چې توبه قبول وکي توبه میرا بنی بو کی علیہم بدی باندې ان الله بشکل تعالی غفور هغه معافی کون کده رحیم او مهربان ده خذ واخلا من اموالهم ددید مالوننا صدقه تطهرهم چې تپاکی دوی وتزکیهم او خصفا کی دوی یا تربیتو کی دوی بها په دې مالونو ذریعہ سره وصلی او دعا کوا علیهم دوی د پاره د دوی په حق
ان صلاتک بشکد دعا دستا سکنن دا آرام ذریعہ دا لهم دوی دپارا خوشحالی کی دوی پاغي باندې والله ولا تعالی سمیع اوریدن کې دی علیم او په هده علم يعلم آیت وینپوهی ان الله بشکل تعالی هو چاغا يقبل توبه قبل توبه عن عباده دخل بندگاننا ويأخذ او اغا اخلي قبل الصدقات صدقي وان الله بشکل تعالی هو التواب الرحیم ومغت به قبلون کے مہربان دے وقل او یا اعملوا عمل کوي فسير الله بزرد چوب ګوري الله تعالی عملکم استاس عمل ورسوله او دغه پیغمبر والمؤمنون ومؤمنان هم وستردون او زرد چې تاسو واپس کړل شي الى عالم الغیب هغه چا طرف ته چې هغه عالم دی پوهیږي په غیب باندې ان الله تعالی طرف ته والشهادت او پخکارو باندې وينبئكم بیا هغه خبر در کی تاسو ته بما فهغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکاو واخرون او ذنو خلق مرجون مخکې د دې کې سراتی چې پات کل اغوی لامر الله تعالی تعالی د حکم اما يعذبهم یاب عذاب ور کی دوی تا و اما او یاب یتوب میرا بنیو کی علیہم بدوی باندې معافی بو کی د دوی ته الله معافیو کی والله ولا تعالی علیم په ده حکیم خوند حکمت ولده والذین اوغکسان اتخذوا چا جوړ کو مسجدن جماعت ضرارن د پاره د تکلیف ور کولو مسجد ضرار وکفرا او د پاره د کفر وتفریقا او د پاره د جدائی را وستلو بین المؤمنین فمن د مؤمنانو کې وارصادا او د پاره د مرشد مرشد ویل کی د پاره د مرشد لمن د هغه چا د پاره حاربا چې جګړه کړې ده الله سره ورسول او د پیغمبر سره من قبل دین وړاندې هم دا دوی باقاعده ابو عامر یو راهب تر شوی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روحاني دشمن او دلته په مدینه کې خو منافقین هم نو دی هغه خپلو کې معاهده او کله سره جوړ او کله چې دا سلبو کو چې مقام موږ داسې پکار دی چې باغی کې موږ اصله را جمع کو او بیا باغی کې موږ د هغه مسلمانانو په خلاف هغه ته تربیت هم ورکو او چې کله د مسلمانان د تبوک نه را واپس شي موږ به د دې په مخالفت کې تیاری کړی یو مرکز موږ ته ملاوي لنډه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په خلاف دوی ته یو مرکز پکارو او یو مرکزی دفتر یا مرکزی مکان دی ته پکارو په نورو دینو کې دا کار دوی نشو کولای نو دی ورته د جنوب جماعت کوم ورته ورکړو او دی باقاعده جماعت جوړ کو او لاله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته او غیته ویلي چې تراشه موږ جماعت جوړ کړی دی چې دا جماعت موږ نه لري دی د مسجد قباء موږ ورته رسیدای نشو نو تراشه زموږ په جماعت کې مونږ وکړه چې موږ تاغه بختورم شي او تبرک هم پکې راشي نو خبره د تبرک نه و دا هغه ته جواز جوړاو چې کړي زموږ جماعت قانوني حیثیت هغه حاصل شي او موږ باندې پیدا سو قران نکي چنانچہ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورسره وعده وکړه چې ټیک ته اوس خو د جهاد وخت او موږ روان یو تبوک ته نو چې واپس راشم نو زه راشم او تبوک منځو کما رسول الله صلی الله علیه و سلم چې واپس راتو الله تعالی د آیتونو نازل کړل چې دا خو جماعت نه ده دا خو د اسلام هغه دشمنی ده نو رسول الله صلی الله علیه و سلم باقاعده یو وفد واسطه او هغه جماعت وران او بیا پته ولګه چې هغه دي اسلحه و غیره جمع کړي وي مسجدن جماعت ضرارن د پاره د تکلیف ور کولو وکفرن او د پاره د کفر وتفریقا او د پاره د جدائی راوستلو بین المؤمنین بمن د مؤمنانو کې وارصادا او مرچا لمن هغه چا د پاره حارب الله ورسوله چې هغه جنگ کړی دی الله او دغه پیغمبر سره من قبل دین وړاندې ولا يحلفن او دوی بخامخه قسمونه خوري ان اردنا چې موږ اراده نه وکړي الا الحسنى مگر د نیکی موږ خو جماعت جوړو الله رضا لپاره جوړو نو دا خو نیک کار دي موږ دینه منی کوي د جماعت نه منی کوي والله ولا تعالی یشهدو گواہی ور کوي انهم بشکدوی لکاذبون دروغجن دي لا تقم مودرکت فيه بدی کې ابدا همیشه لمسجد البته جماعت اسسا چې هغه تاسیس شوه دی یعنی بنیادی خود شوه دی علی التقوا په تقوا باندې من اول یوم دا غړم باندې ورځینا حق هغه ډیر حق لري اندا چې تقومت ادرېږي په باغې کې دا کم جماعت دوه جماعتونو باندې کې رایشته د مفسرینو چې دا مسجد قباء او یا مسجد نبوی دی او دوه د دې صفاتونو مصداق دي مسجد قباء د تقوا په بنیاد جوړ کړی شوی او مسجد نبوی د تقوا په بنیاد جوړ شوی او خدا کم جماعت دوی جوړاو دا قباء سره نشتیو
د دې علاقې کې ودا نو شاید هغه ته اشاره وي شاید مسجد نبوي ته اشاره وي فيه پدې کې رجال زن سړی دي يحبون چې علی خوخی من کوي الله غوي سره یا پدې کې زن سړی دي يحبون چې هغه خوخی ان يطهروا د دې سړو ته اشاره ده داسې خلق دي چې دا خلق من کوي اندا چې يتطهروا چې دې پاک للی شي خدای پاک شي والله ولا تعالی يحب المطهرين دا من کوي پاک وسیدونکو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دینه پښتنه وکړه په دې آیت د نزول نورستو چې تاسو څه داسې عمل کوئ چې الله تعالی تاسو ذکر په قران کې وکړو چې دې مینه کوي پاکي سره او الله پاک خلق وخی نو دې ورته جواب کې ویل چې موږ دا یو عمل کوو شاید چې الله تخښ شوی چې کله موږ د لوی او د اسماتي نه فارغ شو نو موږ لوټم استعمال کو خاوره او هغه نه بعد موږ په اوبو باندې استجاء هم وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کوي چې دا ډېر بهترین عمل دی دا صفایو خدای کې سره وشي افمن اسس آی هغه چې کې خودو بنیانه بنیاد خپل ابدی بنیاد علا تقوا په تقوا باندې من الله د الله تعالی طرفنا ورضوان او د پاره در زمانتی خیر انده بهتر دی ام او یا من اغا اساسا چې بنیاد کې خودو بنیانه ابدی بنیاد خپل علا شفا جرفن علا شفا پغاړه جرفن دی وکندې هارن چې غرزیدون کې وی فنهارا بیا اوغرد دا اغا آبادی به باغ سرا چرته اوغرد دا فی نار جهنم په اور د جهنم کې دا الله تعالی د منافقینو مثال بیان کړی دی لکه څنګه چې یو دی کې اوبر روان دي او لاندې حصہ اوبو خړلې ده او دلته د لاندې حصہ اوبو تللی ده او دلته یو ځای پاتې ده په دې باندې ته آبادی جوړای نو دا په غردی کې خامخا دغه جلاندې اسمو بو خړلې ده نور وبزي نو دا د منافق هغه تعمیر دی چې هغه په ځړ کې نفاق وي او د نیک عمل کوي لکه جمعه خو نیک عمل له خو د په ځړ کې خو اخلاص نشته په ځړ کې خو منافقت ته یا نور عمل بل عمل نو دا به غردیږي خدا غردیږي بچرتا جهنم ته یعنی دې چې کومه خرچو کې په دې لار کې یا کومه قربانیو کې هغه قربانی به د تبعیس جوړ شي د جهنم اگر که په کارو باندې هغه نکی وی د کومه چې د زیارتونو جوړو د قبرونو جوړو او تاسو کې اکثر خلک بدل ته ناس دي زموږ د ادری مخکې د پاکستانیانو د عادت کم او د پاکستانیانو ډیر شوی دی قبر په خول قبر جوړول دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منع کړی دا ډېر مړي د پاره او هغه جوړونکو د پاره دا ګناه او سزا د الله تعالی دې متاسف نه بچ کی همدغه شی به رسول الله شي رو هغه ته به ورسي چې هغه د شرک باعث به جوړ شي نو دې وجنه دا نه کول پکار هر هغه شی هر هغه تعمیر چې الله به ناراض کیږي هر هغه تعمیر چې الله به ناراض کیږي والله ولا تعالی لا يهدي هدایت نکي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته لا يزالوا همیشه بوي بنيانهم ابادی د دوی الذي اغا بناو چې دی جوړ کې ریبتن شک په بنیاد باندې وجد شکنا فی قلوبهم د دې پزړونو کې الا مگر ان داشي تقطع پریب نکللی شي قلوبهم زړه دوی والله ولا تعالی علیم په هده حکیم خاوند حکمت ولده ان الله بشک الله تعالی اشترى اغسطی من المؤمنین مؤمناننا انفسهم ذانون دوی و اموالهم او مالون دوی یعنی دا سودا علا کړی دا اشترا ترجیح ور کړی دا اغسطی دی سودا شوی دا تاسو خپل ځان سره فټ کړئ د آیت لخامخه دا خاص کړي د مؤمن د پاره یا د مؤمن صفت بیانېږي نو بیا خپل ځان خامخه دې سره برابروي چې آیا زبدې کې راځم کنه کچېره زموږ صفاتونه هغه سره برابرېږي یو دوا درې نو هغه الحمدلله ویل پکار دی او هغه کې نور هغه باندې ثابت قدم او سیدل پکار دی کدا چې به صفت وی چې هغه په انسان کې نوي نه به د هغه الله تعالی نه دوام پکار دی او هغه باندې بیا کوشش هم پکار دی چې الله تعالی دا صفت موږ کوم پیدا وکړي نو الله وايي ما خو مؤمنانو سره سودا کړی دا او هغه سودا څه شه ده بأن لهم الجنه بأن یقینا لهم دې لپاره الجنه جنت ته دا سودا کومه کړی دا ستا د غما ځان د باډي او ستا مال الله دا ما غستی دا زمادي او ما تا سره سودا کړی دا د بدل کې بدل تا د جنت در کوم نه دا معاهده شوی دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا عبد الله ابن مسعود پختنه وکړه بخاری شریف کې دا حدیث ته چې کوم یو عمل له چې هغه ډېر بهترین دی پیغمبر علیه السلام ته جواب کې فرمایل چې منځ کول په خپل وخت باندې یو
والدین سره خصلو کول دوا او د الله په لار کې jihad کول دا ایتونه د jihad باندې کې دي کنه دا ټول نه بهترین عمل دی او دا غرنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نبی پختنه چاو کلا او هغه ته جواب ورکړلو چې هم دا کرانګي لکه چې کومه دا خبره ده او دې کې هغه مجاهد هم شریک ته چې هغه jihad تطلع نشي خو مجاهد سره تعاون او امداد کړي نه الله تعالی تدې وخت او دا الله تعالی د خوخه د پاره دي بهرحال تاسو د دې معنا اوري او د دې صفاتونه تاسو وګورئ چې کم صفاتونه الله تعالی بیان کړی دي یقاتلون دی جګړه کوي فی سبیل الله د الله تعالی بلار کې فیقتلون بیدوی وجنی کافر ويقتلون او دوی هم وجل کیږي وعدن وعده کړی دا وعده دا علیه باغ باندې ان الله تعالی باندې حقا رښتینی په تورات کې والانجیل او په انجیل کې والقران او په قران کې هم الله تعالی دا وعده کړی دا ومن اوفا سوق د ډېر پورا کون کې بیا دی د خپل وعده من الله تعالی نا فاستبشروا بستاسو خوشالي مناو کوي ببائکم فقبل سودا الذي اغا سودا بایعتم چتاسو کړه دا به دا غسرا بایت خرڅول ته ویل کیږي دا خپل ځان چې کوم خرڅ کړي دي دا خرڅول د ستا ډېر بهترین دي په دې خوشاله اوسېګا وذالک اومدغه هو الفوز العظیم دا کامیابی دا ډېر لویا دا صفاتونه دي او صفاتونه خپل ځان سره یا هغه چا سره چې هغه مجاهد دا غسرا ګورا الطائبون دا توبه کون کی دي توبه وستون کی دي سره احساس ته د غلطیانو معمولی غلطیو کی به فورا الله تعالی نه معافي غواړي العابدون عبادت کون کی دي اغدر مانیات ساته عاجزی کوي اطاعت کوي د الله تعالی او په هغه طریقې باندې کار کوي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی الحامدون حمد بیانون کی دي شکریا ادا کون کی دي په خله باندې الحمدلله وای او د الله تعالی تعریف هم بیانوي او عمل د الله تعالی د شکریا ادا کیږي السائحون د دې په معنی دي یو معنا رشدا دویمه معنا سفر کول دي سفر کول او دوه معنی مفسرینو کړی دي سفر کول د الله رضا لپاره jihad لپاره دغه چې کول کو jihad نه کی کوچا دا وځي ورته او یا رشداري خو چونګي دغه موضوع د jihad نه دی وجن اولیت او هغه معنی ته حاصل دي الراکعون رکوع کون کی عاجزی کون کی الله تعالی لپاره الساجدون سجده کون کی چونګي دواړه په مانځ کې دي خود رکوع معنا کا عاجزی بنیاد باندې شي او سجده معنا د الله تعالی تابعداري په بنیاد باندې شي نو د ټولو وضاحت وو شي بیا الامرون او حکم کون کړي بالمعروف دخو کارونو والناهون او منع کوي خلق عن المنکر دبدو کارونو والحافظون او حفاظت کوي لحدود الله د الله د حدونو کم شیونه چې الله حرام کړی دي هغه حرام کړي او دغه حفاظت هم کوي کم شی چې الله حلال کړی دی هغه حلال کړي او دغه حفاظت هم کوي وبشر المؤمنین او زیر اور کدا سے مؤمنانو ته ما کان ندی لنبیین ایتیو الا نبی ایتیو پیغمبر د پاره ان مناسب ندی جائز ندی پیغمبر ته والذین او خلقتا امنو چې ایمان راوړې وي اندا چې یستغفروا اغي بخنو غواړي للمشرکین مشرکان د پاره یو آیات مخ کې تیر شوی وکنه د عبد الله ابن ابي بارکی او یو د آیات چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل تر چې کله وفات کېدو ابو طالب ډېر مینه او ډېر زیات تعاون او رسول الله صلی الله علیه و سلم سره نو ته اخیری حاله وخت چې نو ابو جهل وغیرہ هم د مکی سرداران هم دلته ناسو او پیغمبر علیہ السلام ابو طالب ته فرمایل چې لا اله الا الله اویا چې هغه لا اله الا الله باندې الله تعالی نه تا د اصحاب نخلاص کړل شمه نو ابو جهل ورته ویل چې تاسو په اخر وخت د عبد المطلب د دین نه اوړي نو چنانچه هغه انکار وکړي چې نه وایم بیا به د مکی جنکی ما پوری خان دي چې د مرګ نه او یې دونه ځکه لا اله الا الله ویلي بار رسول الله صلی الله علیه و سلم د پر ډیر زیات پریشان وو او ډیر زیات خفو چې د څو کما خو چې د لا اله الا دا کلمه او لا اله الا الله او د ایمان راوړي او بیا پیغمبر اسلام هغه لپاره دعاګانې کولې چې الله ته معاف کړي نو الله تعالی د دې دعاګانو نه منع کړو چې کافر لپاره دعا نه کوي ان یستغفروا چې بخنو غواړي للمشرکین مشرکان لپاره ولو اگر کا کانو وی دا مشرکان اولی قربا خپلوان ولی نه من بعد ورستما دهغنا تبینا جخکار شوی دا لهم دویتا انهم چې بشک دوی اصحاب الجحیم ملګری د جهنم دی الله دې موږ تاسو بچ کی داسې حال نه
وما كان او نو استغفار بخنه غفتل ابراهيم د ابراهيم عليه السلام لابي خپل پلاتا دغه چې سوره شعراء آیت نمبر 86 کې 86 نمبر آیات کې الله تعالی د ابراهيم عليه السلام خبره کړې ده چې وغفر لي ابي زما پلاتا هم بخنه غواړي نو الله دلته جواب ورکړي چې په هغه وخت کې ابراهيم عليه السلام چې دعا کوله هغه وخت کې الله تعالی منع کړي نو او چې کله الله منع کړو نو به دعا نه کړي نو تم دعا مکوه دې مشرکینو لپاره ابراهيم علي ابيه خپل پلاتا الا مگر عم موعدتين په سبب دا غواړي وعدها چې هغه وعده کړی و ایاه هغه پلات سره فلما به هر کلا تبین چې خارش ولا لغودتا انه چې بشکدا ان د پلار زما عدو دشمن دی لله د الله تبرأ منه نو بیزار شو دا غینا انکار یو کو دا غینا ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام لاواه دا نرمو د زړه حلیم او د بردبارو ما وما كان او ند الله ولا تعالی وما كان الله ند الله تعالی ليضل جغ خطا کی قوم يقوم بعد ورستو اظهار کلا هداهم جلا هدایت کړو دوتا الله چې هدایت کړی نه الله خطا کینا حتا ترغه وخت پوری دا صحابه کرامو په ذهن کې سوال راغی چې کني موږ هم داسې مخکې دعاګانې غوښتې دي هغه خپلوانو لپاره چرته زمونږ هغه دعاګانې خو هغه کافرو ته چې موږ کړې دي چې الله معافي کوي الله معافي کوي الله خدای باري کې موږ خو نه نيسي دا دغه صحابه کرامو ایمان او دومره غبي زیات یریدل چې مخکې دې شوی دي موږ هم دعاګانې کړې نو الله جواب ورکړي چې نه هغه وخت خدای حکم راغلی نو اذ هداهم ارکلا چې هدایت شوی وي هغه ته حتا ترغه وخت پوري يبين لهم چې بیان کې الله تعالی دوی ته ان حکم او کې الله تعالی دوی ته هغه حکم نه بعد ک بیا نه فرمانی کوي نو بیا صحیح ده ما يتقون هغه چې دوی ځان ساتي دا غینا دا حکم د بچاو نه چې کني هغه حکم چرته نه فرمانی ونه شي ان الله بشکل تعالی بكل شيء عليم په هر شی باندې په ده ان الله بشکل تعالی له اغد پارا ملک السماوات بادشاہی اسمانونو والارض او د زمکه دا یحیی اغاش باندې کول کوي او یمیت او مر کول کوي وما لكم ونستطاع ذبار من دون الله سوا د الله تعالی من ولی څوک دوست ولا نصير او نو څوک مددگار لقد بتا کی سرا تاب الله مهربانی کړی د الله تعالی علی النبی په پیغمبر باندې والمهاجرین او په مهاجر باندې والانصار او په انصار باندې الذين اغكسان اتبعوه چغی پیروي وکړه د پیغمبر فی ساعه العسره په وخت تنگ دستۍ کې سختۍ کې په هغه غړې کې چې هغه ډیره سخت وا من بعد ورستما ده غنا کادا چې نږدې وا یزیغو چې کاغشي قلوب زنا فریق دې وډلې منهم د دوینا سخت خبره وا نږدې و چې دې زنا کاغشي هغه وخت کې دې ملګرتیا کړې ده نو دا الله تعالی ورته معافي کړې ده ثم بیا تاب مهرباني وکړه علیهم باغوی باندې الله تعالی انه بشک اغا بهم په دوی باندې رؤوف ډېر مهربان دی رحیم او ډېر رحم کوونکی دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا او اغدریو کسان درې کسان باندې الذين اغدری کسان خلفوا چې ورستو شوی دا معاملې دا غي فیصله نه شوی چې معافی دا او که معافی نه دا حتی ترغه وخت پوري دا اغدری کسانو چې د یونم هلال او یونم مرارا او یونم کعب او دا درې وړه روغ رمټو او فصلونو کې کجوري پخېوي تیارې وي او دلته اعلان وشو چې jihad ته ځي تبوک کې او دوی سره اصله سوارلی وي اسبه ورسره وي او دوی دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان شوی دی نو موږ به هم لاړ شو خو موږ به تر څو د خپل کجوري د باغونو نه پریګو او بریبو وغیرہ دا شیونه فصلونه بیا به موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پس روان شو او موږ سره خو اس پښتني نو دې اس په ذریعہ منډه سره موږ پیغمبر علی السلام په دې ډلې پسې ځان ورسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوی په موقع کې روان نشول پاتې شول اومدغه دا قصه ده په خپل بیانې کعب بیانې کعب رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې دا نقل شوی دی تفصیل سره بیان دی په نور احادیثو کې هم نو بهرحال وای موږ داسې سحر نماز پخین نه مقام او مسبتان او شپه او سحر وغیرہ داسې موږ باندې خصوصي غالبی دا چلا نړو او پاتې شو
چې پاتې شو رسول الله صلی الله علیه و سلم د تبوک نه چې کله واپس راغی شل ورځې الته تیرې کړې او سموده په لار کې سفر کړو نو دا منافقین راتلل او رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه کې تشریف فرماو او هغه خپل بهانه کولې چې ما دا وجوا زما دا وجوا پیغمبر اسلام ته ټیک تا او معاف ته او ټیک تا او معاف ته بس اچھا نه اته چې پوهیدو چې منافقین دي بس ځان خلاصي لري کوي او هغه معاف کول او پاتې الله غینا او دیو د بدرو قسمونه پړل وې سم راغلم او سم راغلم او داسې کیناستما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې شماته چې او یا کعبه تاسو چلو تم ته بهانه وکړه سبحان دستا هغه پوهیدو چې دغه مخلص ته او بدري صحابي ده او نیک ته ضرور څه خبره داسې شته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته مسکې شو چې ته وایا کعب خبره څه ده وای ما ورته ولې چې یا رسول الله هیڅ بهانه نشته هیڅ چل نو خو ټیک ټاک وما خبر برابر وما هر څه برابر او قرباني سستی غالب شوه او استاد هغه حکم نافرمانی ران او شولا چې تاسو سره مکی کې اونو وتما نو دی وجنه زپات شوم زما خاندان اب بني سلمہ چې کومو دی ما ته مخ کې نه ویلیو چې تا دروغ ویلیو او پیغمبر اعظم ته بهانه وکړه ټول منافقین دغه رنګي بهانه نه خلاص شو نو تابم دغه رنګي بهانه کړی و دغه ذری سره بالا تعالی ته ما په کې د پیغمبر وصیب خو ما نه دروغ نه ویل شو او مې ویل هم نه دروغ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پختنه وکړه چې تاسو ز او هلال او مرارم غدري کسانو پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې سیدا تاسو معاملہ الله ته پاتې ده زه تاسو معافی نشم درکوله دغه د مخلص صحابه او مخلص مؤمنان یې مسلمانان یې تاسو قصدن ارادتن د جهاد کی شریک شي نه یې نو زه تاسو دا څومره پوره چې الله استاسو باره کې معاملہ را لګلی نه چنانچہ موږ الله غره کې پات شو بیا د الله طرف نه حکم وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبر اعلان وکړو چې دې سره به څوک خبر نه کوي نو موږ سره صحابه کرام خبر نه کول موږ په مدینه نبوی ته براغلو زه خو ما جمعه ته براتلم او دا دوه کسان کور پورې موجود پاتې شو گوشه نشین شو آیسولیټ شو کور کې پاتې شو دغه ډېر زیات سختی وا تکلیف و ته خو مینا وکنه کومنګ وای نومګ ځای خپل کار کو د جمعه ته برج دی جمعه ته او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین او عاشقان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام ایمان غلوه درجه الله تعالی ورته ورکړي و خو زه په مدینه نبوی ته براتلم او زه چې کله مانځه تراغلم نو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله مونږ کو نو ما باغ چهره تخپل مخنی ولو او ما بدا قتل چې زو ګورم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته ګوري او کګوري هم نه نو چې کله ما مقبل خواته نو پیغمبر علیه السلام به ما تسترګ غړولې او چې کله ما مخ ورواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه نبی به مخ واړه او زه ډېر زیات پریشان او ما بار کوشش وکړو حتی چې زما خپل طرز وې قطاده زاغه ته ورغلم هغه په باغ کې او ما ورته आवाज وکړو هغه جواب رانه کو بیا مې आवाज وکړو جواب رانه کو بیا مې आवाज وکړو بیا مې ونیو چې ته ما خبر نه چې زه مؤمن یم او مخلص یم ما په اخلاص سره ایمان راوړی دی ولې ته زما ایمان نه خبر ته ولې ما سره خبرې نه کوي ته ما خبر اوره او ما الله سره څومره مینه ده ولې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه ده هغه ما ته د ډېر د چغو زما د شړانه بعد صرف هم دومره ویل چې الله او الله رسول خپوي زه جواب نشم درکوله دې پریشان دي چنانچه په دې دوران کې څلوي خورزي تیرې شي د څلوي خورزو نه بعد بیا د حکم راغی چې تاسو به خپل بیبيان به هم تاسو سره تعلق نه ساتي هغه به هم تعلق نه ساتي چنانچه ما خپل بیبي د پلار کار واستوله خر کور د واستوله او دغه چې هغه ته حکم وشو او مونږه کې چې کم دغه کمزور او هلال هغه د پاره صرف دومره اجازه ملاو شو چې هغه ډېر کمزور او د خدمت کوي په خبره اترې یا نور تعلق ور سره نه ساتي د خځه او د خاوند ما خپل کور ولا تواستول ما به ډېر زیاته سخت راغله دومره سخت چې د اسمکه به ما دا پای شو چې د اسمکه دي 14 شو زده پکې نه راوځم او یا د برنه داسې طوفان راشي چې زه اوچت کړل شم او دې سره سره بزیر دم چې په دې حالت کې ما ته مرګ را نشي او یا په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نشي دغه چې غلا چې زما د معافي هغه اعلان مونږ چې دغه حالت کې ومر شمه او ما د پر بیا الله تعالی د جنت نه د ایثاروال یا باعث په جوړ شي ماته بهرحال په دې دوران کې یو واری بازار کې روانه ما چې بازار کې یو سړی ما پسې چغې وغلې چې تراشه ته یو خطر راغله د شای غسان نه د قصر د طرف نه یو خطر راغله او په هغه خط کې ما ته لیکلی و چې موږ خبر شیو چې تاسو مشر یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه ستاسو په خلاف باندې بایکاټ اعلان کړی دی او خلک تاسو سره خبرې نه کوي او تر په تکلیف کې نو تراشه درته موږ به تاسو ډېر عزت درکو ډېر لوی مقام به تاسو درکو او دا خلک پرېدا ما چې کله دا خط پڑھاو کو نو ما اولې چې زه الله تعالی په نور شدید امتحان کې راغلم او الته نږدې تنور ما خط وسوځل او فورا ما تنور کې واچو
چې دا ما به نور شدید امتحان دی. همدا غرانګي لسورته د دې زمونږه د بیبيانو سره د تعلق د نساتلو په دې کې تیر شولې 50 دن زمونږه تیر شي 50 ورځې بعد زه به هر ورځ د کور په چت باندې ناستم او ما به هر ورځ انتظار او ما به الله ته همدغه شړا کوله چې الله تعالی ته زما د اخلاص نم خبرې ما نه غلطي شوې ده زه معافي غواړم او ته زما د مینې نم خبرې چې ما څومره مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه دغه خفګان نشم برداشت کولای او زه بار زما مسلې نبوي ته او هغه سره ما خبره نه کیږي هغه ما سره خبره نه کیږي نور بزنه قابل برداشت شمه او ما ته په دې حالت کې به ما نه څه جوړ شي او موږ داسې کمزوري شو په دې 500 ورځو کې چې هغه انتهایی نرمي حالت او د مسر د دې درې وړو کسانو د مرګ حالو په دې دوران کې زیواره په خپل چت باندې ناستم او همدغه مې سوچ کوم هم دې سوچ کوم چې لره نه ما ګردونه ولیدل چې خلک په منډه روان دي او لره نه ما ته چیغي وایي صحابه کرام را روانو دا ورته چیغي وایي چې مبارک شه او استاد توبه الله تعالی قبول کړه او استاد باندې کې آیتونه نازل شوي دي بیا ما لپاره خوشحالي و بیا د ټول صحابه کرام لکه څنګه چې د وادونو یا د نور مبارک بیانو وختونه وي همدغه رنګ هغه براتل ماته به مبارک بدی ویلا او صلی الله علیه فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل غیږ مبارک کیونه او مبارکي ورکړه د معافي دا دغه مینا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام سره او مسلمانانو سره او الله تعالی سره تعالی دغه سیمینا زموږ تاسو کې هم پیدا وکي بهر هغه طرف ته په دې آیت کې اشاره ده وعلى الثلاثه او پاغدرو کسانو الذين اغدر کسان خلفوا چې هغه معاملہ ورست پاتې شوی وا حتی ترغه وخت پوري اذا هر کلا ضاقت چې تنگ شوا علیهم باغوی باندې الارض زمکا بما رحبت سرد دی چلو یو د زمکا سرد له والد زمکی وضاقت او تنشل علیهم بدوی باندې انفسهم ځانونه د دوی وظنوا او دی ګمان وک الله ملجا دا چې نشته ده ملجا زید پنا من الله تعالی طرفنا الا مگر الیه او مغه طرف ته ده ان دا خو مونږ ته اندازه و تفتو بچرتا لاټم نو چرته بلاټ سما او که هر څومره او تقدمه نو زه هم دې پنا نشته تل خو بیا الله تعالی ته دي نه پرې کیفیت کې انسان کله گیر شي ثم بیا تاب میرا بنی وکړه توبه قبول کړه علیهم دا غوی میرا بنی وکړه په غوی باندې لیتوبو دې لپاره چې توبه قبول کړي ان الله بشکل تعالی هو التواب او هغه توبه قبلون کې الرحیم مهربان دی یا لازم توبه قبول کړي یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا الله ويرجوا الله تعالی نا وكونوا او شی مع الصادقین ملګری د رښتیاو خلکو تاسو رښتیاو خلکو سره ملګری شئ ما کان لاهل المدینه نوا مناسبه د مدینه ولو د پارا ومن او اغا حولهم چې تعبیرو د دی من الاعراب د کلو ولونا ان يتخلفوا چې دی ورست پادشي الرسول الله د الله د پیغمبرنا ولی پادش ول دل دا خو دې ته مناسبه نوا ولا يرغبوا او دا چې دوی زیات خوخ وګڼي بانفسهم خپل ځانونه عن نفسه د ځان د پیغمبرنا دا خو دې ته مناسبه نوا دې راغی ته ترجیح ورکړه په خپل ځان باندې ان خپل ځان ته ترجیح ورکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نفس باندې ذالک ذا بانهم ذک چې دوی لا یصيبهم نبرسیږي دوی ته زمون تند ولا نصب او نلوک استرمانه ولا مخمسه او نلوغا فی سبیل الله تعالی بلار کی ولا یطعون او نبدوی پامال کوي ان نبدا سي تزي ان وادي دا کلار دا کګټه دا کم ځای باندې چې دوی خپل کو دي هغه ته اشاره ده موت ان زده یغیزو چغا ناراضه کوي غصور ولی الکفار کافرانو تا ولا ینالون او دوی نه حاصلای من عدوین د دشمننا نه لن خوشحالی کامیابی الا مگر کتب لکلی شی د لهم دوی د پاره به باغ سرا عمل صالح عمل نیک ان الله بشکل تعالی لا یضيع نزع کوي اجر المحسنین بدل د نیکانو خلقو ولا ينفقون او دي خرج نه کوي نفقتن څه خرچا صغيره وړوي ولا كبيره او نه لویا ولا يقطعون او دوی نه پرې کوي نقطه کوي نه پرې کوي واديا اس وادي دلته نه مراد پر کول نه مراد د دې هغه مزل کول دي واديا سوادي الا مگر کتبا لیکل شي لهم دوی د پاره ان جهاد کې د مزل کړي
لارې وغلې دا چرته ناشته چرته کان استعمال کړي دي چرته وب استعمال کړي دي نو د دې یو قدم یو عمل دا ټول بالا تعالی لیکلي ټول بالا لیکلي الا مگر کتبا لیکلی شي لهم دې لپاره څه لپاره لیکلی شي ليجزيهم الله دې لپاره چې بدل ورکړي دوی تعالی احسن ډیر خستا ما هغه کانو چې ودوی يعملون چې عملونه کول وما كان المؤمنون او ندي مناسب مؤمنانو لپاره ندي مناسب مؤمنانو لپاره لينفروا چې دی اوزي کافتن اټول پځه فلولا نفر بس ولی نوتل من كل فرقه دهری کلیه دهری ډلنا منهم دوینا طائفه یودلا خلق ليتفقهوا دې لپاره چې دی پوهه حاصل کی په دین په دین کې یعنی دا سم په کار نه دا چې تاسو ټول بدایو کار په مخ روان کړي او صرف jihad کوي نه په کار دې چې خلق دې پتا سو کې دا سی وی چې هغه دی اوزي او د الله تعالی په دین به ځان پوي کی څه لپاره ولينذروا او دې لپاره چې دی او يري قومهم خپل قوم اذا هر کلا رجعوا چې دی تو واپس راشي الیهم دوی طرف ته لعلهم دې لپاره چې دوی يحذرون او يريږي څنګه چې علم ورسره وي نو هغه نور خلقو ته یری باعث شي خلق بو يري د الله تعالی د عذاب نه د جهنم نه یا ایها الذين امنوا اے مومنانو قاتلوا جګړه وکي الذين خلق سرا يلونکم چې نږدې دي تاسو سرا من الكفار د کافرانو وليجدوا فقاد چې اودي موميدا کافر فيكم پتاسو کې غلظتن سختی دغه چې سورته مائده آیت نمبر 3 اتیم کې دا خبره تیر شوې ده چې دا مؤمنانو صفت دا ده چې ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین سختی کوونکی به کافر باندې همدارنګه په سورته فتح کې هم ده سوره فتح آیت نمبر 29 مائده 84 او سوره فتح 29 هغه کې هم الله تعالی دا خبره کړې ده چې اشداء علی الکفار دا بسختی په کافر باندې او مائده کلا کړې ده ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین وعلموا او په شی ان الله بشکل تعالی مع المتقین ملګری د پرهیزګارانو دی و اذا هر کلا هغه شی و اذا ما هر کلا انزلت نازل ولشی سوره یو سوره فمنهم بزنه د دوینا من اغسو دی یقول چې وای ايکم چې کم یو پتا سو کې دا د غوي ټوکی دي چې د مسلمانانو پوری کوي یعنی کله چې د الله طرف نه یو آیت نازل شي نو دی بیا وای ايکم چې کم یو پتا سو کې زادت هو زیاد شو هذه دی صورت ذری سرا ایمان په ایمان کې چا ایمان زیات شو څه پیدا راغله سفر کې وکړو فاما الذين على جواب ورخيوس فاما الذين بسغا کسان امنوا چې مؤمنان دي فزادتهم بزيات کو دوی ایمان وهم او دوی یستبشرون خوشالي په دې باندې واما الذين او کسان فی قلوبهم تغیب زړونو کې مرضون بیماری دا فزادتهم بصالتلا زیات کده دوی رجسن دا گندگی الی رجسیم د دې هغه په خوانی گندگی سره مخکنه منافقانو مشرکانو نو دا آیتونه دې لپاره د خیر سبب نه ګرځیدل بلکې نورم دی بزیات دل بده کې وماتو او دی مشول وهم او دی کافرون او لا يرون آیا دوی نه ګوري انهم جبشک دوی یفتنون ازمائش کول شي فتنه کیا چول شي فی کل عام په هر یو کال کې مرتن یو وری او مرتين یا ذکرته ثم بیا لا یتوبون دوی توبنو باسی ولا هم او دوی یذکرون نصیحت قبلای واذا اورکلا ما هغچی انزلت نازل ولشی سورۃ یو سورۃ نظرا نو دی ګوري بعضهم زنه د دوینا الی بعض زنو طرف تا هل یراکم چې آیا ګوري تا من احد توکس ثم انصرفوا بيدوی واپس شي واوړي صرف الله بسواله ولا تعالی قلوبهم زرنا دوی بانهم ذک چې دوی قوم انداس یو قوم دی لا يفقهون چې هغه نه پوهیږي دا ورستنی دو آیاتونه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک دي او ډېر لوی صفت ده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لقد بتاکی سرا جاءکم راغله تاسو ته رسول یو پیغمبر من انفسکم تاسو د دانوننا ان انسان د تاسو په شان دي عزیز ګران لګي بد باندې بد لګي علیه بد باندې سخت بد باندې ما هغه انتم چې تاسو ته تکلیف ورسیږي تاسو تکلیف بد باندې بد لګي حریصن ډیر زیات خواہشمند ہے حرص کوي حریص ده علیکم پتا سبحان دی
بالمؤمنین فمؤمنانو رؤوف ډیر مهربان دی رحیم رحم کوونکی دی حریص پس کې دی ستاسو د ایمان حالت په زیاتولو کې چې نور زیات شي او د کافرو په مؤمنانو کولو کې چې مؤمنان شي او په هر حالت کې چې د مؤمنانو او د ایمان او د نور انسانان زیات نه زیات مسلمانان شي فإن تولوا بس کچیر دوی مخواړی فقل بس اویا حسبی الله کافی دی الله تعالی ما د پارا حسبی کافی دی ما د پارا الله الله تعالی لا اله نشتبل معبود الا مگر هو اغد ان الله تعالی علیه توکلت او پمغه ما ځان سپرل دی او هو امغه رب العرش هغه مالک د عرش العظیم لوی ابو داود کی یو حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کم سړی سحر وکړتی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم وای نو د پاره د ټوله ورځې د پاره الله کافی شي او د بچاته محتاج نه شي او څوک چې مقام وای نو الله به سحر پوری ورته کافی شي او چاته به الله محتاج نه کی همدا هغه دعا وا چې ابراهیم علیه السلام په غور کې ورځول په وخت کې ویله همدا دعا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر په موقع کې ویله الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې وقفه د من زمينه او سوا د الله او د رحمان نه علاوه چې دا دوا داسې نمونه دي چې د الله نه علاوه بل چا د پاره داغه کې خودو اجازت نشته او مناسبه هم نه ده دین علاوه د نور نمونه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرنګ نور او دا ډېر بهترین نمونه دي د نرمینه د نرمینه ټول د نرمي څومره د الله صفاتونه دي پاغه کې بهترین نرمي صفاتونه د ادو دي یو رأفتن نه ده انتهایی نرمي یو د رحمت نه ده د رحم نه ده او دا انتهایی زیات امینه دې زیات بل نوم نشي کېدل چې هغه د مخبره بني په بنیاد باندې بل شاته ورته دا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم توکل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب